بعض افغانستان کې یا افغانستانو کې دا رواج دی چې مړي ته فاتحې ته کښېني او ډله راشي او تلاوت وکړي بیا لاس اوچت کړي. نو حضور پاک زمانه کې دا طریقې نه وې. تعزیت دې ته وي چې راغلې په ارام کښېنه، یا دې مړي ته د مړي خاوند ته د تسلۍ خبرې وکړه. نو زموږ وطن کې بل رواج دی، دا هم غلط دی. زموږ چارسده کې دی او پېښور نږدې خوشحال 25 کسان راشي، یو بوی لاس په اوچت کړو، نو بل بوی لاس په اوچت کړو، نو بل بوی لاس په اوچت کړو، نو بل بوی د جمع دعا بول، نو هغه د مړي خاوند سپېموله راشي. هلکه یو ځل دعا بس کا، نو د دې نه هېڅ جوړ نه شي، ځکه هغه دعا چې د غافل زړه نه یې خدای نه قبلوي. یو ځل دعا وکړئ په اخلاص، او دعا په لاس اوچتولو هم نه ده راغلی په داسې وخت. د دواړو جهانو سردار جعفر صاحب چې شهید شو، زید بن حارثه او عبدالله بن رواحه، یو غزا کې یو خبر راغی، نو جومات کې 3 ورځې ناست او صحابه به راتلل، ناست به خاموش. عربو کې اوس دا رواج د مدینه منوره کې چې د مړي خپل ولاد د مقبرې نظر روزي، نو دیوال سره ودرېږي، نو هر سړی راځي د هغه په سینه لاس دې وي، اعظم الله اجرک، خدای دې ډېر ثواب درکړي. او بیا د شپې په مدینه منوره کې دا رواج دی چې د ورځې فاتحاني د شپې وي، نو د شپې د کور خاوند یو ځای برابر کړي او د قرآن شریف پارې ایښي، نو خلک ورشي چې چا څومره تلاوت کې هغومره وکړي، او د کور خاوند پار په دروازه کې ناست وي په کرسۍ او سره ستړي نه شي، یا یو قاري لګیا وي او خلک ورته لږ ساعت غوږ کښېږدي چې چاله تلاوت نه ورسي، نو بس بیزي لاس هغه سره میلاوئ، یو پاره نیمه تلاوت کوي یا زیات یا کم بیزي. دغه طریقه ده مدیر. نن سبا